السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو څنګه ستاسو په علم کې ده چې اکثر زموږ ستاسو نه په اوس کې یو داسې غلطي کېږي چې د هغې غلطۍ مو تاسو ته معلومات نشته دی، د هغې په متعلق باندې یو لږ شانتې خبره تاسو ته کول غواړم او د هغې پوهېدل زما او ستا دپاره ډېر زیات ضروري دي. غلطي دا ده چې کله موږ تاسو راشو جومات ته او زما او ستا نه امام هغه په څلورو رکعاتو کې په منې قاعده باندې ناست وي، په هغه ټایم کې زما او ستا نه دا غلطي کېږي. یاد وساتئ د غلطۍ ته لږ سوچ وکئ او دا درسته کړئ. تاسو راشئ او امام صاحب په قاعده باندې ناست وي او تاسو راشئ د هغه سره کښېنئ، نو په هغه ټایم کې امام صاحب پاسي، نو امام صاحب خپل تشهد پوره کړی او تاسو هغه سره کښېنئ، نو چې هغه الله اکبر ووایي قیام طرف ته لاړ شي، نو تاسو ورسره هم قیام طرف ته لاړ شئ، خپل هغه تشهد پرېږدئ. نو د دې غلطۍ ډېر زیات خیال کوئ. مسله دې ځای کې دا ده چې کله ته رالې او امام صاحب په قاعده باندې ناست دی او ته ورسره کېناستې، نو ته خپل تشهد پوره کړه، ولې چې تشهد پوره کول دا واجب دی په تا باندې، او د امام اقتدا هغه په تا باندې وروستو ده، ولې چې تشهد ویل هغه څه دي واجب دي، او چې کله تا واجب پرېښودل نو ستا لمونځ ونه شو. په دې ټایم کې د دې غلطۍ ډېر زیات اهتمام پکار دی. موږ تاسو له پکار ده چې دا غلطي نورو ملګرو ته هم وښیو چې دا غلطي په دې لمونځ کې نه ده پکار. د امام سره تشهد خپل پوره کړه، د پاسه او د هغه ابتدا شو. او که چېرې ته راشې او امام صاحب په قاعده باندې ناست دی، ته ورسره یو سیکنډ کښېني، هغه پاسي الله اکبر ووایي، ته ورسره هم پاسې خپل تشهد پرېږدي، په دې ټایم کې ستا لمونځ دا ماتېدو طرف ته لاړ شي. ولې واجبات په لمونځ کې پرېښودلو سره لمونځ ماتېږي، د سجده سهو پې ونه کړي. دا ټایم د سجده سهو بهرحال دی یا نه دی هغه جدا مسله ده، لیکن پکار دی چې دا ده چې خپل تشهد پوره کړي. ملګرو دا ویډیو او دا مسله ملګرو سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.